حضرت حمزه راغی ته ښکار له د حضور پاک دیم تر دی ښکار له تلو چې د ښکار نه واپس راغی نو چا ورته وی ته خو نه وې که نه وی ولې وی هغه ستا رواره محمد چې دی صلی الله علیه وسلم. ابو جهل ورته ډېرې بدې ردې وویلې ډېره بېعزتي یې ورته وکړه ډېر کنځلې یې ورته وکړل ډېر استغ سپور یې ورته وویل. خو حضور پاک ته د الله حکم دا دی چې ته په دې وخت کې خاموشي کې جګړه به نه کې جنګ به نه کې دا به رستو سره ګورو څوک چې هر څه وي غږ به نه کې. نو ستا هغه د تره زوی ارواره چې دی محمد صلی الله علیه وسلم ابو جهل عمرو ابن هشام یې نوم ډېر استغې ورته وویل ډېرې کنځلې ورته وکړل ډېر زیاته بېعزتي ورته وکړه. نو دله غصه ورله دا خو زما واقعي رواره دی یتیم د پلار نه یتیم پاتې شوی دی اوس خو لوی دی خو دا خو ظلم دوب نیغ راغی تپوس یې وکړه ابو جهل کم ځای دی نو دغه وخت کې د بیت الله خوا کې په دې حرم کې ناست و چې څنګه راغی لینده یې اوچته کړه هغه د کور ته لاړه او د ابو جهل دې سر یې راوبروله وینې ته یې روانې کړې وی ځکه نه تا زما د رواره بېعزتي ولې وکړله د هغه خپل دین ستا خپل دین ستا ډوډۍ خو نه خوري ستا کوټه کې خو نه اوسي تا نه سوال خو نه کوي تا نه خو یې نه غواړي بېعزتي دې ولې وکړله ستا خپل دین د هغه خپل دین داسې مضبوط یې و چې سر نه وینه روانه شوه. بعضې خلک را پاسېدل او زه مسلمان شوم د هغه ملګری شوم را پاسه که لاس کې دې زوري. بعضې خلکو لږ ګواښ کو ابو جهل خو پوه وي چپ شي غږ به کوې هسې نه په اسلام کې زه مسلمان شوم. وی دې وخت کې شیطان وایي چې ګور اسلام راونړی مسلمان نشي دا دومره خدایان پرېږدي دا یو پکې د باران خدای دی دې باران کوي دا بل پکې د روغ صحت خدای دی خلک جوړوي دا بل پکې د بچو خدای دی خلکو له بچي ورکوي دا ټول کارونه څوک کوي جناب دا ګورئ اوس هم ګورئ بعضې خلک رونو دي زیارتونه له په دې نیت دي دا زیارت چې دی دا د پلانکي بیمارۍ دغه جوړوي دا زیارت پلانکی بیماری جوړوي دا زیارت پلانکی بیماری جوړوي جوړونکي د مرضونو څوک دی جناب الله دی. دا زیارت یو نیک سړی ولی الله د زمانې دی چې جمدی او ناجوړه به شو دی به چا جوړو ټیک ده زیارتونو له ځای د نیکانو صالحانو حضور پاک اعلان شوی وله خو دا عقیده به نه ساتئ چې د دې زیارت جوړ کړم دا به عقیده ساتئ چې جوړونکي مې څوک دی پروردګار دا د هغوی سوچونه بهر کیف ویړه کې وسوسې دی چې دا دومره خدایان پرېږده دا څه مې خولې نه جذباتو کې فیصله ووته ټوله شپه خوب نه راته چې ما خو جذباتي فیصله وکړه چې دې ملګری شو مسلمان شوم دا عبادت چې ما ټول عمر کړی دا پلار نیکه دین پرېږدم داسې چلو کوم وی پروردګار مې زړه ته وی بیا عالم بیت الله ته وی الله ته مې سوال وکړل وی خدای به یې ګورې منه دا بوتان به ورې شریکان منل سوال یې وکړه یا الله زما اړه ته هدایت وکړه دې خوا مې یا کلک که یا مې خوا کلک که چې دې خوا ګورم د پلار نیکه دین مې دی ټول عمر به دې خدایانو ته سجدې کړي دي چې اخوا ګورم اوس مې جذباتي فیصله کړې ده چې زه مسلمان شوم ابو جهل په مخ کې څه وکړم وی هغه سوال مې خدای قبول کړ وی چې سار شو زړه کې مې د بوتانو نه خدای نفرت پیدا کړ شرک نه مې خدای نفرت پیدا کړ او سار وختي ورلم خپل واره نبي علیه السلام لا او په لاس کې مرتلاس کې خدای غم مسلمان کړ دې نه لږ مخکې حضرت عثمان خدای مسلمان کړی هغه یو ترور ده هغې شیرونه وی هغه ترورې او په شیرونو کې د آخر زمانې د پیغمبر ذکر وکړو او په شیرونو کې د بوتانو بد وي نو حضرت ابوبکر د دوست هغه لره ابوبکر زما یو ترور د هغه خو داسې داسې شیرونه ماته وي وی عثمانه ته لا اوسه پورې په اوده کې پروت دی تا ته محمد نه دی معلوم صلی الله څومره پاک دی څومره نیک دی څومره رښتونی دی تا هغه نه په ستا خو ملګری زما او ستا خو د لوبو ملګری پاتې شوی دی او خبرې کم ځای نه غلطه ده بادشاهي خو نه غواړي زموږ نه مال خو نه غواړي پیسې خو نه غواړي دا وایي چې د خدای استاذ یم او دا واقع دي بوتانو موږ له څه راکړله عثمانه دا خو موږ په خپل لاس جوړ کړل نو په خپل لاس یو شی جوړی و هغې ته به سجدې کې حضرت عثمان وایي بس زما اړه کې خدای پاک ایمان واچه وی دا خبرې م کولې چې دې کې نبي علیه السلام په لاره را روان دی وی حضرت ابوبکر ورپاسېد او غوږ کې ورته څه پټه خبره وکړه وی راغی نبي علیه السلام ما ته مخامخ ودرېد او ما د اسلام دعوت راکړ دیم خدای مسلمان کړ دشمنی جوړه شوه جناب رورو
چې د صفا په غونډه اعلان وشو او قوم ته اعلان وشو دشمنی جوړه شو مخالفتونه شروع شو میټینګ وکړه قریشو د دې یو مشر سړی ولید ابن مغیره دا سپینګیری ډېر هوښیار او د تجارت په سفرونو ډېر بار ګرځېدلی د هغه کور کې راغونډ شو هغه ته وایي چې باباجي څه مشوره کوو د دې پیغمبر د نبي صاحب نوم یې وایي د ملګري خو سره ډېرېږي او د حج سیزن را روان دی د بار نه به خلک راځي نو هسې نه چې دي د خپل دعوت د حج په دې سیزن کې وچلی او د بار خلک مسلمانان شي او ډلې زیاته شي په مونږ حمله وکړي دې سره څوک لوی خلک د ته سپینګیری په مونږ کې مشر نو تا سره مشوره کوو چې څوک یو کس پکې وي ته تاسو خپلې خبرې کې اخره کې به زه وکړم یو کس پکې پاسېد وي داسې به وکړو چې مونږ به یو خپله داسې فیصله وکړو چې ټولو کې یوه خبرې چې پکې اختلاف نه مونږ به دا ووایو چې دا کاهن دی او دا به مشوره کو لارو کې به کینو چې دا بار نه څوک راځي هغې ته به وچل دی او کاهن دی ګورې خبرې ونه اثر به د باندې وکړي دا ولید ابن مغیره ورته وایي یاره وي تاسو خو دا وایې وایي ما کهانت کړی دی او زه پرې ډېر پوه یم او ډېر ګرځېدلی یم قسم دی چې دا دې کومې خبرې کوي دا د کهانت خبرې نه دي دا ټکې مو وایه بل کس وی ښه مونږ به وایو چې جادوګر دی دی وایي یاره د جادو باندې هم زه پوه یم جادو خو ګر خلکو له کوډې کوي او خلکو له څه شیزونه جوړوي ده کې خو کوډې موډې نشته دی خو داسې خبرې کوي چې څه بل شان خبرې دي یو کس وی دا به وایو که نه چې دی لیونی دی وی دا خبره خولې نه ونه باسئ تاسو باید لیونی دی او که چې خبرې واورېدې وبې چې دنه خو روغ انسان بل نشته یو کس پکې پاسېد وی باو چې شاعر دی که وی دا ونه وایې وی شاعر هم نه دی وی زه خپله شاعر یم وی زه شاعر پیژنم د هغه چې کم کلام د خولې نه وباسي خو شعر نه دی ښه وی څه ووایو ته څه وی وی داسې کار دی وی د دا خبرې مو اورېدلې دي وی قسم دی داسې ښکلې خبرې چې په دې زړه کې ورننوځي اسمان ته وی خبره رسي خو داسې به وکړو په دې به فیصله وکړو چې خلکو ته به وایو چې جادوګر دی د ځانه به بس یو خبره ورپسې جوړه کړو نورې خبرې د جادو نه دي ګوره په دې کار ونه شو چې خلکو به ته به دوی وی ګورې مونږ کې یو جادوګر دی او داسې خطرناک جادو یې دی که چا د ده خبرو ته غوږ ته اسم خبره راغله نو ګورې جادو به پې چلېدلي دا پراپیګنډه به د دې مشر عتبه د مکې لوی سردارو هغه ته یې وی یاره ته دا مهرباني وکړه چې د نبي علیه السلام سره څه خبره اتره وکړه که ښځه غواړي ور به کړو که بادشاهي غواړي بادشاه به یې کړو که مال غواړي مال وله ورکو خو مهرباني دې وکړي دا خو لویه لانجه زوی د پلار سره مخالف رور د رور سره مخالف او لویه مکه کې ډلهبازي جوړه شوه عتبه راغی حضور پاک ته کېناست وی قوم دې رالېږلې ما او ته مهرباني وکړه موږ سره جوړه وکړه که ته بادشاهي غواړې نو فیصله دا کوو چې د ټولې مکې بادشاه کوو که ښځه غواړي یو غواړي دوه غواړي هر څو چې غواړي ګوته کېده د چا په لور عادته کوو موږ له شرم نه دی ستا یو ښه خاندان دی ښه نسب دی هېڅ شرم نشته موږ او که چرتې مال غواړې نو ته خولې نه وباسې چنده دله کوو خو پیسې دله جمع کوو خو مهرباني وکړه دا مسلې دې پرېږده حضور پاک مبارک وته د قرآن شریف څه آیتونه ووایي وی کاکاجي زما خبرې ورواره ووایه نو د قرآن شریف آیتونه یې ورته تلاوت کړه سورې حامیم چې دې آیت لره ورسېده فقل انذرتكم فإن تولوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود که دې خلکو تا ته شا کړه د قرآن شریف آیت دی که تا ته شا کړه دا ورته ووایه چې د تاسو د هغې عذاب نه یروب چې کوم په عادیانو سمودیانو راغلی دی چې دی ووینو عتبه لاس راوویسته او د نبي علیه السلام په خوله مبارکه یې کېښوده وی بس ګورې دې نه مخکې لاړ نه شي چا ورته وی ولې وی داسې شومه چې ما وی دا د عادیانو سمودیانو عذاب جوړ بس اوس را روان دی راباندې لا پاسې چې پاسې د ابو جهل ملګرو سره ناست و وی په کاکاجیم سا اثر معلومیږي وی چې ته یو شان و چې را روان دی بل شان دی سا جادو پې سا اثر کړی دی رنګ یې بدل دی چې څنګه راغې دا عتبه دې قوم سره کېناست وی داسې کار دی چې زه په ټوله دنیا ګرځېدلی یم او هر څه مې لیدلي دا دې چې څه وایي که نه
دا رښتونې خبرې دي. منو یې ورسره نه منو، خو دا رښتونې خبرې دي. دې پرېږدی بس، غم غرض پې مه ساتئ. که چا مړ کړ موږ به اخلاص شو عیاذا بالله. او که دې په چا غالب شو نو خو زمونږ د قوم سړی دی، د ده غلبه خو زمونږ عزت دی که نه. په دې طریقه زما ورونو د اسلام ورو په طریقه دا خورېږي ورو. ښځې راځي خدای مسلمانوي. حضرت عمار راغی خدای مسلمان کړ، عمار ابن یاسر. پلار یې خدای مسلمان کړ، مور یې د بی بی سمیه خدای پاک مسلمانه کړ. او څونه ظلمونه وشو، الله اکبر، نشم ویلی، درته خوله مې نشي ویلی چې حضرت سمیه سره څومره ظلم وشو. مسلمانه شوه، دا یوه خپۍ وله یو پړي پورې وتړله، او دا بله خپۍ وله بل پورې وتړله، او دا یو پړی د یو اوښ پورې وتړه، او دا بل پړی په بل اوښ پورې وتړه، او دې خوا یو اوښ روان کړ، بل یې دې خوا روان کړ، او په دا میان باندې غریب وشلوله. اسلام یې پرېنښه، ایمان یې پرېنښه. نن زمونږ څه ایمان دی؟ څومره خوارۍ شوي دي د ایمان دپاره، څومره تکلیفات برداشت شوي دي. صحابه څومره لوی قربانۍ ورکړي دي. بی بی زنیره ده ابو جهل وینده ده، بوډۍ ده تکه توره، په کونټۍ ګرځي، مسلمانه شوه. ابو جهل چې به سپېړه ورکړه غریبي باندې به څلور پنځه سانټۍ وړېدې، دیکه به یې ورکړه سانټۍ به پرې وړېده. زخمي ده، زخمي او علاج به څوک کوي؟ وینده ده غریبه، هېڅ څوک نشته، بې کسه بې څوکه ده. لاس به یې مات شو، لاس نو پلستر نشته چې څوک یې ورته واچي، ډاکټر نشته چې نشه وله ورکي، زر به یې لوپټې نه پلیو اوښلو، لاس به یې په غریبې ځان له وتړه. څوک نشته چې څوک تړلو والا له خو بوځي، پړې به یې وله مری کې واچو، او غلامانو له به یې وکړي په دې لارو کوڅو کې راکاږي. جامې به یې ته ویستې غریبې نه، ښځه ذات وه، ایمان پرېږده نه پرېږده. ما ته پته لګې، زما زړه دا وایي چې الله یو دی، څنګه ویم چې درې دي؟ زما زړه دا وایي چې دا د پیغمبر د خدای استازی دی، څنګه ویم چې نه دی؟ ما زړه وایي، زما رګ ټوپونه وایي، زما وینه جوش کوي ټوپونه وایي چې الله یو دی، څنګه ویم چې دوه دي؟ څنګه بت ته سجده وکړم؟ الله پیدا کړی هغه کاڼو ته ولې سر ښکته کړم؟ لرګې یو ځل اوچت کړه، په دا سر یې وواله غریبه، چې په سر یې وواله نظر یې لاړ ړنده شوه، پیغور یې ورکړه. ځکه نه وي زمونږ د خدایانو بد وی، څنګه ړندی کړی که نه؟ زه خپل خدای ته دې وایه چې دې جوړی. دې غریبې تپ باندې کوټې ته لاړه، دننه شو. اوس چې پردی وینځه ده، بې کسه بې څوکه ده، هېڅوک یې نشته، نو دا غریبه چې په سترګو ړنده شوه، دا به د سماتي سره څه کوي؟ متیا سره به څه کوي؟ څوک به بوځي؟ نه ډوډۍ به ونه خوري، لوږې نه به مړه شي، اوبه به ونه څښي، تندې نه به مړه شي، او د سماتي سره به دا غریبه څه کوي؟ اوس څوک خو شته نه که نه چې څوک یې مټه ونیسي او د سماتې لی بوځي، او په سترګو ړنده او پردي کور کې، او دشمن په کور کې ده، کوټې ته ننوته. او چې څنګه ننوته نو الله ته یې لاس اوچت کړ، الله ستا دپاره زه ډېر ووالی شوم، خو الله ما تا ته لاس نري پورته کړی، ما یې نه که نه، لاس مې مات شو، ما په لوپټه ځان له وتړه، ما تا ته فریاد نه دی کړی خدایا چې د ما لاس مات شو، دا لاس راله وخوړه، په مې سانټۍ واړولې، ما تا ته نه دی ویلی. ما نه کمیس پرتوګ ویس بربنډی کړم، ښځه ذات دی، او راکې پړي واچولو په دې لارو کې راخ کړم، زخمونه مې په وجود جوړ شو. ګورې الله درته مې نه دي ویلی چې خدای زما مدد وکړه، سوال مې درته نه دی کړی، مې زما رب زما خو ویني که نه. اوس یې په سر ووالم او ړنده شوم. خدای بیا هم درته نه ویم، ته مایي نه چې ته خوشحاله الله، پروا مې نشته. الله اکبر، ایمان دی ته وایي، هېڅ پروا مې نشته. خو خدای یو څیز دی، ستا پیغور یې راکړ چې خدای ته ووایه چې دې جوړه کړي، نو دا خپل زخم برداشت کولی شم، دا مات اډوکي برداشت کولی شم، دا بیجابي برداشت کولی شم، دا سانټۍ او زخمونه برداشت کولی شم، الله ستا د نوم پیغور نشم برداشت کولی. خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي. پروردګاره دوه خبرې دي، یا خو مې الله جوړه کا، یا مرګ راکړه چې دا ستا د نوم پیغور نه.
الله ډېر غیرتي بادشاه دی. د الله شی په مخ نور اخکلی چې خدای ورته سترګې واپس جوړې کړې. نو بار راووته وی څنګه ووایه خدای ته چې دې جوړه کړي؟ وی جوړه کړم ما ورته ووې. دا څو ګوتې دي؟ دا دوه دي. دا ابوجهل شیطان غفلت کې څومره قربانۍ ورکړي، ښځو څونه ورکړي، څلور څومره ورکړي، وطنونه پرېښودي شو، کورونه پرېښودلی شو، وطن، کور، ښځه، بچې، مور، پلار، هر څه پرېښودلی شو. څه دپاره پرېښودلی شو؟ ایمان دپاره، اسلام دپاره دې د پرېښودلی شو. جهادونه شو، سرونه قربان شو، ښځې کونډې شوې، ماشومان یتیمانان شو. څه دپاره؟ اسلام دپاره. د رسول الله مبارک غاښونه شهیدان شو. څه دپاره؟ اسلام دپاره. موږ نه مفتو کې روان دی. هغه اسلام چې د دواړو جهانو مبارک سردار باندې د هغې د لاسه وینې بهېدلي دي. هغه اسلام چې حضور پاک ته دوه لوڼه شړلې شوي. موږ نه مفتو کې روان، موږ خپله لاسه موږ نه روان دي، د خپله لاسه توجه موږ نه ورکوو. اسلامي احکام موږ د خپلو لاندې کړل. هغه پیغمبر چې کم شریعت راوړی دی هغې پورې ټوقې کوو. د هغه پیغمبر دین او شریعت چې راته کوم عالمان بیانوي هغه عالمانو پورې ټوقې کوو. هغه شریعت او دین له چې کوم دعوت والا رونه موږ به دي هغې پورې موږ ټوقې کوو. هغه شریعت والا چې څوک لګیا دي په تسبو وړي هغه پورې موږ ټوقې کوو. د هغه شریعت شعارګیري پورې ټوقې کوو. د هغه پیغمبر ښکلې پټکې چا په سر د هغه پورې خنداګانې کوو. د هغه ښکلې پیغمبر چې د ښځو له کومه برقه او ستر او پرده لازمه کړې د هغې ته موږ ټوقې کوو. دا ولې موږ ظلم کوو؟ دا خو زه وایم چې د هغې صحابهو د وینو سره غداري ده، د هغه بیبیانو د وینو سره غداري ده. او دې به خدای تپوس کوي قیامت پر ورځ. خبره خو پاتې نه ده، دې تپوسونه به کوي. بهر کیف زمارونو دا د حضور پاک مبارک په لوی محنت باندې او د حضور پاک مبارک د ملګرو په لویو قربانو باندې دا دین مونږ ته رارسېدلی. دا اسانه خبره نه ده. دا د غنو په شپولونو غریبانان ګرځېدلي دي او د اوسپنو په سیخانې مزلې کړي دي، مونږ ته رارسېدلي دي. او مونږ نه ډېره معمولي مطالبه ده، ډېره معمولي مطالبه، مونږ هغې ته هم تیار نه یو. بعضې خلک ورونو په خولې اوس هم ځان ته مسلمانان وي، دعوه د مسلمان کوي، لیکن د هغې نه په بعضې خبرو کې د شرک خبرې د خولې نه وځي. شرک یوازې دې ته نه وایي چې سړی بت ته سجده ولګوي، دا یوازې شرک نه دی. شرک دې ته م وایي چې بت ته سجده ولګوي او د الله نه ما سوا بل څیز ته سجده لګوي، دا هم شرک دی. او که د خدای خاص صفتونه مخلوق له ثابتوي ګورې دا هم شرک دی. هغه صفتونه چې د الله دي، د الله په شان علم دا بنده له ثابتوي، حضور پاک له یا پیغمبر له ثابتوي، دا هم ګورې شرک دی. د خدای په شان قدرت او طاقت دا مخلوق له ثابتوي، پیغمبر له دې ولې ثابت نه کړي، دا هم شرک دی د صفاتو. نو زما رونو حضور پاک مبارک ته اعلان کی انذر، دا خلق ویروه د دې کفر او شرک نه، دا عذاب نه ویروه، دا د عذاب سببونه دي. وربک فکبر، د خپل رب تعظیم بیان که د نورو خلقو نه ګورې. د تعظیم لایق صرف پروردگار او د هغه مبارک ذات دی، بوتان نه دي. وثیابک فطهر، جامې پاکې وسات، ښکلې جامو کې ګرځه، څنګه چې مخکې نه پاکې دي هغسې پاکې وساته، یا اعمال دې پاک وساته څنګه چې دې مخکې پاک ساتل. والرجز فهجر، او څنګه چې اوسه پورې تا د بوتانو نه ځان ساتلی دی دقسې وروسته هم ترې ځان ساته. دا 3 کاله پس دا غړومبی وحی نه پس دا وحی نازله شو. حکمتونه پکې شته چې دا 3 کاله وحی ولې بنده وه، خو د طالبانو خبرې تاسو ته یې نه کوم، ګرانې خبرې. نو حضرت خدیجې رضی الله عنها ته وفرمایل وی ما ته خدای حکم وکړ چې خلک زما د عذاب نه ویروه، نو زه د خدای پیغمبر شوم، ځکه چې د خدای استاد یم، جبریل لاله رالیږي. د ټولو نه مخکې په ښځو کې حضرت خدیجې رضی الله عنها ایمان راوړه. ایمان څه؟ بلکل دا منم چې الله یو دی، او تا د خدای پیغمبر منم چې هغه کوم حکم درته وکړو مونږ ته یې رارسې. او په ماشومانو کې د حضور پاک یو غلام زید ابن حارثه، دا د بیبي خدیجې غلامو،
او هغې نبی علیہ السلام ته بخلی نو په غلامانو کې دی اول نمبر مسلمان شو او په بالغانو کې سړو کې حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول نمبر مسلمان شو او په هلکانو کې حضرت علی رضی اللہ عنہ اول نمبر مسلمان شو او هغه ورقه ابن نوفل دا هغه متعلق یو ځل بی بی خدیجې د هغه دې درمیان کې بیا وفات شوی چې نبی علیہ السلام ته د الله را طرف نه حکم شو د رسالت چې خلکو ته رسونه وکړه نو دې نه مخکې هغه غریب مړو نو نبی علیہ السلام نه خدیجه رضی اللہ عنها تپوس کوي وی دا ورقه ابن نوفل به څه حالي وی هغه خو ستا نبوت منلی دی ویلو چې دا کومه کس تا لیدلی په غار حرا کې دا د خدای فرشته ده دی ویلو او دیم ویلو چې که قوم دی وباسي زه به مدد کوم لیکن د دعوت ستا د رسالت د پیغام د رسولو د حکم نه مخکې مړه دی تا خو هغه ته نه دي ویلي چې په ما ایمان راوړه ځکه تا ته دغه وخت کې د خدای طرف نه دا حکم لا نه ومېږه د ده به څه حالي وی خدیجې وی ما په خوب کې لیدلي په یو باغ کې په سپینو جامو کې دا ردې خبرې نښه ده چې دله به خدای جنت ورکړي ولې لا دعوت حضور پاک ته دا امر نو شوی اډر چې خلکو له دعوت ورکړي دا یې نه مخکې مړ او د حضور پاک د مدد ارمان یې کړی او منل یې هم کړی دا لومبي مسلمانان حضرت ابوبکر صدیق ته چې وی زه خدای پیغمبر کړم رسول نو حضرت ابوبکر صدیق فورا اومنه بی چون و چرانا اس قسم غگی و نکر بالکل ما زما دوست دی دکلا دا حضور پاک دا لکانی مرگری دا دوستانا ما تا کی چتا دروغ ندی لیدلی تا می رشتونی لیدلی ما اومنلی بالکل ایمان می روڑ مسلمان شم اصلا یو تپوس کوما چې یو دلیل خوراتا سے اخایا پا دلیل نه مسلمانے گا نو دا ابوبکر صدیق یو زمانہ کی چتا تلیو یو علاقی تا نو الته ورسره د یو کاهن ملاقات شوی د پخوانو کتابونو عالم نو چې دی ولید ورته د سترګو ته د مخ ته وکتل هغه د پخوانو کتابونو عالم نو دنه تاسو کو تاسو نوم دی وی دا وی د پلار د سرم دی وی دا وی د کم قوم سره تعلق لري د بنو تیم سره وی قبیله د قریش ته وی خیو سوال دته کوم ما ته دا مټ لګون دی خایا او یو روایت کې را دي چې دارون دی راته وخایا هغه د ما پرون سکه وی د ما پکې یو غرض دی په خوانو کتابونو ملاوته وینه چې چاته رونونه نه خېب وینه ما ته وخایا زما پکې یو مضبوط غرض دی وی څه غرض دی وی ته ما ته وخایا خلق وته یو خیرون خول کې سدي نو حضرت ابوبکر صدیق په خپل رونو خو نو هغه د پخوانو کتابونو عالم وته وی وی ته بر آخر زمانه د پیغمبر لومبی مرګره او دا لومبی خلیفہ به په دې رون دي دا داغ پروت دی او استاد شکل او دا نقشه زمون په کتابونو کې پرته ده استاد نقشینا د نسبنا د نومنا او د دې داغ نه دا معلومات ما غشتي دي چې ته د آخر زمانه د پیغمبر لومبی مرګره او لومبی به خلیفہ حضرت ابوبکر وی زمانہ پکړه را تیر شو دا خبره معنا یې راو بالکل چاته می غږ نه لیکلی خو چې حضور پاک دا خصائص کبرا کی جلال الدین سیوطی لیکلی ده دا واقع چې حضور پاک نه تپوس وکړه چې اسې د نبوت یو نښه خو راته وښایه نو حضور پاک ورته فرمایل وی پلان کې علاقه کې چې کم د پخوانو کتابونو هغه سړي ستا هغه عالم ستا پرون کم داغ کتلی دا زما د پیغمبر نښه ده رونو ګورې دا د غیب علم نه دی ښه دا غیب علم یو الله لري دی ته معجزه وای حضور پاک کله داسې یو خبر ورکړی دی دی ته معجزه وای د پیغمبر معجزه دی ته وای چې پیغمبر به هغه کار به د پیغمبر نه صادریږي چې ابا د عام عادت او عقل نه باري د معجزه او د علم غیب فرق دی علم غیب خو چې کم سړی د یو څیز عالم شو نو هر وخت کې په علم خپل قدرت او طاقت دی او معجزه باندې د پیغمبر هر وخت قدرت دی کله چې خدای غواړي نو ښکاره کی او کله چې ونه غواړي نه ښکاره کیږي لکه د بی بی عایشه صدیقینا په یو سفر کې امیل رک شوی نو صحابه پسې ګرځېدل د مانځه وخت شوبه نشته صحابه وایي اوبه نشته صاحب څه به کوو
نو د تیمم حکم نازل شو او حضرت ابوبکر ته خلقو پیغور کوي دا ګوره د عایشې د لاسه ټول مسله خرابه ده که دې نه امیل نه وی رک شوی نو دا دې مونږ به نه کړی دو اوبه نشته څه وکړو تیمم نازل شو صحابه امیل پسې ګرځېدل چې په کوم اوښ به عایشه صدیقه سورېده چې هغه اوښ یې اوچت که د هغې لاندې امیل پروت و نو که مطلقا حضور پاک سره د غیب علم وی نو دا خو ورته پته وکړم چې د اوښ لاندې امیل پروت پخپله فرمایي انی لا اعلم وراء الجدار وی ما ته د دیوال نه هغې غاړه پته نه لګي پخپله فرمایي او قرآن شریف کې الله یو ځل نه بار بار وی لا یعلم الغیب الا هو چې د غیب علم صرف الله سره دی او که حضور پاک دا کم خبرونه ورکړي دي لکه ما د ابوبکر دا مثال درکړ دې ته معجزه ویل کېږي معجزه معجزه چې کله الله وغواړي وي به او چې نه غواړي نه به او د غیب علم دې ته وایي چې عالم ته هغه خپل معلوم هر وخت معلومي بیا لکه یو سړی دی هغه د ډاکټرۍ علم لري نو هغه هر وخت په دې قادر دی چې مریض ګوري د څه بیماري او دارو ته تجویز کوي یا یو سړي ته مثلا یو علمي د کوټې جوړولو نو هغه که د شپې ته ودرې نو کوټه جوړوي او که دروازې هم جوړوي خپل اختیاري وي عالم په هغه خپل علم اختیاري او په معجزه د پیغمبر خپل اختیار نه کله چې الله غواړي وي به چې کله الله نه غواړي نه به نو د زرګونو لکونو د هغې څیزونو چې هغه د نظر نه بار دي د هغې خبرونه حضور پاک ورکړي دي خو دا ټولې په طریقه د معجزې ده یو معجزه وه نو په سړو کې لومبې اسلام حضرت ابوبکر صدیق راوړه بالغانو سړو کې حضرت یو علی صاحب پسې د هغه ورور حضرت جعفر دام د ابو طالب زوی دواړه د ابو طالب هغه م ایمان راوړه دا جعفر وی د خپل پلار ابو طالب سره روانو وی یو ځای کې حضور پاک په مانځه ولاړ دی زما ورور علي ورسره ښي طرف ته ولاړ دی وی ما ته خپل پلار وی ابو طالب چې بچې ورشه هغه یو ورور دی ولاړ دی د ترې د زوی سره بل طرف ته ورسره ته ودرېږه د ملګرتیا کوئ عجیبه خبره د ذهن میں کار نه کوي بعضې وخت یو طرف ته مې یو زوی ولاړ دی بل طرف ته ته ودرېږه ملګرتیا کوئ وی زه لاړم خدای مسلمان کړم پنځم نمبر کې حضرت جعفر شو بل یو صحابي دی حضرت طلحه رضی الله عنه طلحه ابن عبید الله دی وی د تلوم یمن ته په یو تجارتي قافله کې وی یمن ته لاړم وی هلته کې یو د پخوانو کتابونو یو راهب و پادري وی هغه د خپلې ګرجې نه راووت وی بازار کې ګرځېده او چغې یې واله چې د مکې د قریشو څوک تاجر شته تجارت والا نو یې ما وی چې او زه د مکې د قریشو تجارت والا وی ما ته وی چې تاسو کې احمد څوک هلک خو د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې وی ما ورته وی چې نه وی ښه احمد یو هلک دی هغه د پلار نوم عبدالله دی او د عبدالمطلب نوسی دی دې میاشت کې به د هغه پیغمبري ښکاره کېږي مخکې نه پیدا دی خو دې میاشت کې به پیغمبري ښکاره کېږي او دې به خاتم الانبیاء د ټولو پیغمبرانو اخیري مهر دنه پس به بل پیغمبر نه راځي او دې به د کجورو وطن ته هجرت هم کوي او کدی اولید نو فورا یې ملګرتیا وکړه حضرت طلحه وایي چې د یمن نه عالم پیاده مزلې به وې نو یې ما په مکې ته راورسېدم د خپل کلي ته د مکې دی نو یې ما تپوس وکړو چې څه نوې واقع خو نه ده پیښه شوې وی یره هغه محمد امین او صادق د پیغمبرۍ دعوه کړې بس زه خو پیشم بس دې نیغ لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د حضور پاک په لاس یې بیعت وکړه خدای مسلمان کړ سعد ابن ابي وقاص ورپسې بل نمبر کې مسلمان شو هغه څنګه وی د شپې مې خوب ولید داسې خوب مې ولید چې یو تیاره داسې توره تیاره ده چې هیڅ څیز په نظر نه راځي تکه توره تیاره وی یو خشته رڼا مې ولیده ښکلې رڼا په هغه رڼا کې ابوبکر ولاړ دی ګوره اوس ښه ابوبکر ولاړ دی او په هغه رڼا کې هغه زید ابن حارثه ولاړ دی د حضور پاک هغه غلام چې مسلمان شوی دی او حضرت علی پکې ولاړ دی او حضرت خدیجه پکې ولاړه ده ابوبکر علي صاحب زید ابن حارثه
او علي خدیجه دا ولاړ دي. نو وی زم ورلم هغه رڼا له وردن شوم هغه رڼا ته وی دې کې راویښ شوم. نو دی لاړ حضرت ابوبکر سره مې دوستانه وه هغه له لاړم چې لکه دغسې رڼا مې ولیده ټوله مکمل تیاره د نظر مې نه لګېد او رڼا مې ولیده او پکې ته م ولاړې خدیجه م ولاړه ده علي م ولاړ دی رضی الله عنه او زید ابن حارثه م ولاړ دی. نو یې ګوره صبر څه لکې دا رڼا د پیغمبر علیه السلام د نبوت رڼا ده او مونږ په دغه رڼا کې داخل یو. وی زم لاړم حضور پاک سره مې بیعت وکړه او خدای پاک ایمان را نصیب کړ. بل نمبر ورپسې د خالدو. خالد دا د سعید ابن العاص زوی دی. دی وی ما یو خوب ولیده خوب مې ولید یو لوی خندق د هغې په غاړه ولاړی او خندق کې اور بلیږي ډېر اور پرې بلیږي په خندق کې. وی زما پلار ماله دیکه راکوي او دې اور ته مې غورځی او وی دې کې نبي علیه السلام مبارک نوم هغه مې ولیده وی راغې دې د مټه ونیوم دا خندق نه مې راکاږي اور مې ورغورځی او دې مې راکاږي. وی نبي علیه السلام زورور شو دې د مټه ونیوم د اور نه یې خوا کړم دې کې راویښ شم. چې راویښ شو دې م لاړ ابوبکر صدیق لا ابوبکر دا ټول دوستانه کړی و که نه دقسې خوب مې ولیده وی دا خو ښکاره د پلار دې اور ته غورځی او حضور پاک دې د اور نه بچ کوي. دې کې څه شک دی د پلار دین ستا د اور د تلو ذریعه ده او د حضور پاک دین د اور د بچ کېدو ذریعه د اور نه دې بچ کوي. ورشه ملګرې شه ایمان راوړه. وی لاړم او په حضور پاک مې ایمان راوړه. چې مسلمان شو راغی پلار ته خبر شو پلار ورته چوکه ونیوه ویې وهه دومره یې ووهه چې هغه چوکه یې پرې ټوټې ټوټې کړه او په دې سر سره یې ووه چې واپس به دا دین پرېږدې. ویې نه پرېږدم ما خوب لیدلی دی قسم دې که دې بوتانو مونږ له څه راکړي بوت مونږ له اوسه پورې څه راکړل نه مونږ ته فایده رسولی شي او مونږ د تکلیف او د ضرر نه شي بچ کولی. دې له ولې عبادت وکړم د خپلو لاسو هم دا مورتې جوړې کړې دي او د خپلو لاسو هم کاڼې تراشلې دي نو د هغې به زه عبادت کوم. وی پلار راپسې بیا کوتک راواغې شوې والم. وی ما وی چې بالکل ایمان نه پرېږدم. وی زما د کوره وځه وی د کوره یې ویستم او وی زما رونو ته قسم ور واچو چې د سره به خبرې نه کوې. وی هغې هم خبرې بندې کړې ډوډۍ هم را باندې بنده کړه اوبې هم را باندې بندې کړې د کور نه یې ویستم. وی دې کې مې پلار ناجوړه شو. وی دونه سخت و زما پلار چې د خدای نه یو نظر یې وکړه منښته چې خدایه ته ما جوړ کا او که دې جوړ کړم نو زه به چتې د هغې خدای عبادت ونه کړم چې محمد د هغې عبادت کوي صلی الله علیه وسلم. زه به چرې د هغې عبادت نه کوم. دې بوتانو ته به یې خدایان وی که وی ما چې دا خبره واورېده وی ما چې یا خدایه که زما د پلار دا عقیده وي نو خدای چې د دې مرض نه یې پانسې مړی کړي پکې. وی څو ورځې پس مړ شو. دا ړومبي ړومبي کسانو چې خدای پاک ورته ایمان ور نصیب کړه یو یو مسلمانېږي. حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دا د حضور پاک رضاعی مور رودل د مور پی شریک دیم خدای مسلمان کا. حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ عنہ دیم خدای مسلمان کا. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد ارقم ابن ابی ارقم دا کابر دا خدای پاک مسلمانان کړل. یو یو مسلمانېږي یو یو لګیا دي پټ پټ مسلمانېږي او د اسلام دعوت بر لا کولاو نه دی ښه اعلان نه دی شوی پټ پټ یو یو راځي او مسلمانېږي حضور پاک سره ملاویږي خدای پاکي مسلمانای دا پټ لګ لګ یو یو دو دو دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو حکم وشو یو اډر ورته راځي هغه دا چې فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر واعرض څنګه دی عن الجاهلين فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين دا خلق پروا مساتا کولا ویلانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغ او د صفا په غونډه باندې ودرې او کولا ویلانه
او څنګه اعلان کوي خلکو ته چغې کړې وا صباحا وا صباحا. دا به هغه وخت کې خلکو دا چغه واله چې دشمن به حمله وکړه. خلک ویریدل چې ګنې چې دشمن حمله وکړه ځکه د اواز هغې وخت کې لګي لکه دا پوج چې دا سیرن دغه وخت کې د دشمن د حملې په وخت کې هغه سیرن غږی د هغې سیرن به دا چې وا صباحا وا صباحا. عموما به د سهار په وخت کې دشمن حمله کوله. دا چغې وواله خلق ټول لاله او خلق وی چې دا خو نبی علیہ السلام دی نو د خلقو خو په زړه کې قدر او نبوت خو لا ډېر ښکارم نه دی. د صفا غونډۍ ته حضور پاک وخته او خلق رالل. وی دومره خلق رالل چې که څوک په خپله نشو راتلی بیمار به یا څه چل به نو د ځان په ځای به یې زوی یا غلام لېږه چې ورشه څه چل دی. جمع جوړه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي لومبې خو خپل ځان مخکې پیش کوي لبستو فی تاسو کې ما 40 کاله څه د پاسه عمر تېر که زه سینګ سړی یم. ما ووایه سینګ یم. په یو ژبه ټول آواز وکړه وجدناک صادقا و امینا. مونږ ته رښتونې مونته او امانتګر. وی ښه یو بل تپوس نه کوم وی که زه تاسو ته ویم چې دې غونډۍ نه پورې غاړه یو لښکر را روان دی په تاسو حمله کوي خبره به مې ومنې؟ وی او بلکل اگر چې مونږ وینو لښکر نشته خو چې تی وی منو یې ولې منې؟ لښکر خو تاسو وی چې نشته او بیا زما خبره ولې منې؟ وی مونږ په تا تجربه کړې ده چېرته دروغ دې نه دي ویلي منو. وی ښه انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم. وی د تاسو د یو مضبوط عذاب نه چې تاسو ته مخې ته را روان دی هغې نه م یرو. خدای یو ومنه ما د الله رسول ومنه او بیا اعلان وکړو ای صفیې د پیغمبر ترور دی خپله ترور وه ګورې لا اغني عنک من الله شیئا د خدای نه دې نشم خلاصولی. ایمان دې راوړه نو خلاصوم دې نشم نه خلاصولی. ای فاطمې که ما نه مال غواړې نو وغواړه در به کم خو ګورې د خدای نه دې نشم بچ کولی. دا آوازونه یې وکړل. لومبې د حضور پاک یو تره دی ابولهب هغه راوچت شو وی تبا لک لهذا دعوتنا. خدای دې داسې داسې که عیاذا بالله تا دې خلک راوغوښتل تکلیف دې ورکړو او کاڼې راواغېش په نبي علیه السلام یې غذار وکړو. نو ګوره د خپل طرف نه چې غذار وشي پردي ډاډه شي که اسپېرو. قرآن شریف کې الله غوڼ صورت د ده په متعلق نازل کا تبت یدا ابي لهب وتب. په کومو لاسونو کې چې زما په دې محبوب غذار کړی دی دا د جهنم خشاک دی ښه دا به جهنم ته ځي دا تباه دي. نه به دې دا مال بچ کړي او نه به دې تجارت بچ کړي. سیصلی نارا ذات لهب لمبو والا اور ته به ورسېږي. او د ښځې متعلق یې وله پیشنګویي ورکړه وی ښځې په مری کې برې پړې پروتې او مرداره به شي. ښځې هم ډېره ظالمه وه هغې به خشاک راوړه غنو والا خشاک او هغه غنې به یې د حضور پاک په لار کې خپو ته اچولي. نو یو ځل د ګېډې راوچت کړی و د غنو او په یو تیږه باندې یې کېښود او دې ځای کې پړې نیولې. اوس هم دا بعضې خلک چې دا ګېډي راوړي نو پړې پکې اچولي دي لاسونو کې دې سینې سره کلک نیولې. جبریل علیه السلام راغی ګېډي دې دیکه ورکړه د پړې نه د ګټې نه شاته یې وغورځو او پړې دې مری ته پرېوته مرداره شوه. څومبې غذار یې وکړه چې غذار یې وکړه مخالفت شروع شو. مخکې خو یو براته پټ به مسلمانېده کولاو د تبلیغ اعلان نو شو کولاو شو دشمنان جوړ شو لوی لانجه جوړه شو. خاطر زمونږ د خدایانو بد وی زمونږ خدایانو ته کاڼي وی زمونږ خدایانو ته تیږې وی زمونږ خدایانو ته وی چې دې څه نشي کولی دا چېرته کېږي. دې پسې دویم نمبر اډر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وانذر عشیرتک الاقربین. خپل قوم ته دعوت ورکړه. حضرت علی صاحب ته یې داسې وکړه چې دا قوم دې راوغواړه ډوډۍ والا وکړه زه به دعوت ورکړم. علي صاحب خپل قوم د حضور پاک چې دوی له ډوډۍ وکړه ټول یې راوغوښتل ماسخوتن. د نبي علیه السلام اراده وه چې خبره وکړم خو ابولهب پکې ګپې شپې شروع کړې. دله یې د خبرو موقع نه ورکړل حضور پاک ته. ته خو پته لګیا دی ګډې وډې وی موقع او د حضور پاک عادت به دا و چې بل چا به خبرې کولې ده او منځ کې پکې خبره نه کوله.
چې خلک به چپ شو خبره مې کوله. ابو لهب لګیا دی ګډې وړې وي ګډې وړې وي او نبی علیہ السلام ته اشارې کوي داسې خبرې کوي او بس ناګان ډوډۍ خوړلې دومره خبرې وکړي چې نبی اسلام لاړو مقور نه او ترې غږ هم نشو کولی او چې ډوډۍ خلاصه شوې دی چې ځو خبره پاتې شي. علي صاحب ته بیا ډوډۍ وکړه هغه بیا ډوډۍ وکړه بیا راوغوښتل بیا هغسې لوبو شو. بله ورځې بیا راوغوښتل ډوډۍ پې وکړه بیا دوی خبر ابو لهب بیا لګیا دی خبرې اترې کوي نبی اسلام له موقع نه ورکوي خو حضور پاک لږ غوندې راو پیدا کړه زرې پکې خبره وکړه وایي تاسو زما قوم یې او زه د خدای پیغمبر یم تاسو له دعوت در کوم چې خدای یو دی د بوتانو سجدې مه کوئ. بس ابو لهب پکې بیا غصه شو او نبی علیہ السلام ته جادوګر او د کاهن نسبت کو. هغې سپیره د لاسه سسټم ګډوډ شو. دا دومره سپیرو چې د حضور پاک دوه لونه د ده په دوو زامنو واده وي د یو زوی نوم یې عتبه او د بل عتیبه. د هغې دواړو زامنو ته یې وایي چې د نبي هم دا لونه ورته پرېږدی دومره سپیرو نو دواړه لونه یې پرې پرېښودی د یو نوم ام کلثوم او د بل نوم رقیه دواړه یې پرېښودی. لیکن خدای څه وکړل الله خو ډېر لوی غیرتي بادشاه دی. ظلم خدای د چا نه نصیب کوي. ظالم که په دنیا کې هر څومره ظلم وکړي خو خدای خو ویني که نه یو سړي لاس کې یو طاقت یې هغه وایي زه به داسې کوم نو ستا لاس کې طاقت دی بېشک یو زور خدای درکړی دی لیکن ستا د لاس او د طاقت د پاسه د پروردګار زور شته ګورې داسې ده که نه. خدای څه وکړل د زامنو ته یې پرېږدی حضور پاک ته دا دوه لړونه ام کلثوم او رقیه وایي ښه یې ورته پرېښودی. څومره لوی درد دی. خدای پاک هغه لونه حضرت عثمان ته ورکړی. عثمان د هغې د برکت نه ذو نورین جوړ شو د دوو رڼاګانو خاوند. داسې سړی خدای ورکړه چې په عربو کې شریف انسان مالدار انسان ښکلی انسان د شرافت پې ختمه وه. دغه یو لور یې ورکړه چې وفات شوه دویم یې ورته په نکاح کړه چې هغه وفات شوه ارمان که مې درېیمه وي دا به مې عثمان له ورکړې جنتي له خدای ورکړه. خدای نظام دی. ابو لهب دشمن شو. علي صاحب یې د تره زوی دی مسلمان شو. جعفر د تره زوی دی مسلمان شو. ابو طالب مني چې پیغمبر دی رښتونی ایمان نه راوړی. ولقد علمت ده شعر دی ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ما تخبط رجل محمد صلى الله عليه وسلم دين فطول دينونو کی بہتر دین دی. ما ته پته ایمان نصیب نشو.